ته مبارکي ورکوو چې د هغوی یو دیرینه مطالبه چې هغه دا وه چې دا ټاټونو پل چې کوم د انګریز په وخت کې جوړ شوی و د هغې نه پس د دې توسعې نه وه شوې دا یو مطالبه وه چې دلته کې بل پل جوړېدل پکار دي بیا خصوصا په 2014 کې زمونږ جاوید حسین خان او زمونږ یو څو نور ملګري یو ریډیو پروګرام لتلیو او په هغې کې ته خلکو دا مطالبه وکړه چې موږ نه دلته کې بل پل دې جوړ کړی شي هغه مطالبه جاوید حسین خان او د هغوی ملګرو ما ته راورسوله ما ورته وویل چې تاسو خلکو سره وعده کړې ده انشاءالله دا وعده به تاسو سره وعده زمونږ سر ته ورسېده زه نن د دې پل افتتاح د دې پل عوامي افتتاح د محکمانې د ټولو ملګرو ته وویل غواړم د تحصیلي تنګي او د 400 بلکې د خیبر پښتونخوا ټول خلکو ته دا ویل غواړم چې موږ نه صرف هغه وعدې نه چې کوم موږ په خپله وکړو هغه سرته رسوو بلکې چې زموږ ملګري زموږ کارکنان هم تا سره واده وکړي انشاءالله عزتمندو هغه وخت کې ډېر کم وخت موږ ته میلاو شوی یو څو میاشتې د وزارت میلاو شوي وې خو هغه وخت سره په تنګي تحصیل کې تقریبا د ایریګیشن په مد کې 115 کیلومیټره روډ چې دی دا موږ منظور کړی و او د هغې باندې کار وشو دا تقریبا د 1 ارب او 26 کروڑو روپو کار چې دی دا سرته رسېدلی دی بیا دغه شانتې خالي موږ تنګي تحصیل کې نه بلکې که موږ وګورو نو د حمید بیا ډیری پل چې دی هغه وخت سره منظور شو هغه هم سرته رسېدلی دی دغه شانتې د زانګو پل چې دی په 400 کې هغه هم سرته رسېدلی دی دغه شانتې تقریبا د 1 ارب روپو د پشتې چې دي د دې کلو په سایډونو باندې موږ کړي دي او د هغې په نتیجه کې دا تنګي تحصیل او 400 تحصیل چې دی او شب قدر تحصیل د سیلاب نه بچ شوی دی زه په دې موقع باندې د 400 خلکو ته د خیبر پښتونخوا خلکو ته دا ویل غواړم چې د قومي وطن پارټۍ سوچ ته ترقی سوچ دی د قومي وطن پارټۍ سوچ ته عملي کارونو سوچ دی او دا نن دا پل چې دی دا د هغې ژوندی مثال دی چې مونږ کومه واده کوو هغه مونږ سرته رسوو عزتمندو چونکې الیکشن را لنډ دی نو ټولو ملګرو ته دا وایم چې په 2018 کې چې مونږ سره کم زیاتې شوي وو د هغې لپاره پکار دی چې ټول کارکنان را بیدار شي ټول کارکنان راپاسي دا نن چې دلته کې کم ګڼ تعداد کې تاسو راغلي دغه شانتې به راپاسو به په اتفاق او اتحاد سره کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځو خلک په دې خبرې باندې به پوهیو به او خلک تاسو ته په انتظار کې ناست دي دا به ورته وایو چې دا ډیوه چې مونږ بله کړو نو دې سره زمونږ د علاقې ترقي تړلې ده دې سره زمونږ مستقبل تړلی بعضې خلک څلور نیم کاله ښکاره کېدل نه اوس بیا راښکاره شو څلور نیم کاله چې ته دواګانې هم نه وې کړې او جنازې هم نه وې کړې اوس رووتل او کارکردګۍ لپاره اوس هر څه شته چې خلکو ته وښیي نو اوس بعضې ځای کې زور او دباو اچولو کوشش کوي دا وایي چې په زوره به مونږ دا دغه کوو زه ورته دا ویل غواړم چې دا عوام به تاسو سره احتساب کوي به
د دې څلور نیم کاله چې تاسو غیب وې د خلکو نه د هغې به هم حساب کتاب تاسو سره کوي به او کله چا دا خیال وي چې د قومي وطن پارټۍ کارکون ته څوک پاس لاندې کتی شي نو دا د هغوی غلطفهمي ده مونږ شریفان خلک یو مونږ چاته څه وایو نه خو که څوک زمونږ کارکون ته څه وایي نو مونږ ورته دا ویل غواړو چې د دې هر غریب کارکون چې دی د دې په سر باندې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور ناز زه عزتمندو خپل خبرې ختموم او زه غواړم چې مشر تاسو سره خبرې وکړي خو ستاسو ټولو شکریه مه ادا کوم ډېر شارټ نوټس باندې دا جلسه شوې ده او دلته کې چې زه دا کومه مینه وینم دا کم اخلاص چې ستاسو وینم بیا خاص کر دلته کې چې د وطنپال یوث ارګنایزیشن د ملګرو وینم د دې جوش او جذبه وینم نو زه یقین سره ویلی شم چې سبا چې دی 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 انشاءالله کامیابی به زموږ وي انشاءالله په مارغانو کې به جلسه وي انشاءالله عظیم الشانه جلسه